أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 41 نمبر آیت تے بسورۃ الشعراء کے فلما جاء السحرة نکلا چراغ للجادوگر قالوا نيغوي لفرعون فرعون تام أئن لنا لأجرا آیا وی با زمون دا پارا سبدلا صحیح نام برا کے کنا ان کننا نحن الغالبین کچری شو منگا زورور کمونگا اگٹو نصبرا کے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون اغروان دا اول دلیلی نقلیو پو دعوت سورۃ الفرقان چه برکات اللہ را لیگی انبیاء اللہ برکات ورگی پداغی باندې اول دلیل نقلی روانو داغی سی سویلی شوی دا عنوان دلتا بدائی چه باطل پرس اغا ہر کار دا دنیاوی اغراض و مقاصد دا پارکی دلتا جادوگرم دا اجرت مطالبہ اکڑا مونگ لبسر آکے تو فلما جا سحرتو ہر کلا چراغ للجادوگر جادوگران را للسحرہ دا ساحر جمع دے خواہ یو ساحر نہیں ادیب طول جادوگر را لل امام طبری لکی جادوگر راغ لل فرعون آغیوات دیلا آغا مقرر شوی وخلا کم چی موسیٰ علیہ السلام دا پار آغا مقرر کرو جادوگر آغی لرادل ابن کثیر لکی فلما جا سحرتو جادوگر رالل الى مجلس فرعون دا فرعون آغی مجلس تام وقد ضرب له وطاقا وجمع حشمه وخدمه ومراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته دا پردان لا خیمہ او زی جوڑ کرلی شیو وغی میدان کے خادمان او ټول خلک درا جمع کړي دي وزیران او سرداران او مشران د خپل ملک او خپل لښکر د دغه خاص زیته جادوګر د لرال میدان کې در پرزان لزیو چرال نبا جادوګر او درې د فرعون مخه ته جادوګران او درې دل داغه نه مطالبه کوله چې موږ سره به احسان کې چې موږ وګټلام والتقرب الیه ان غلبوا دا مونږ هر څه وستا د پاره کو جادوګر دته وای چې مونږ وګټو نه بیا بسی ابن کثیر دغه تفسیر کړي قالو جادوګر ویل فرعون ته دغه دربار ته یا دغه خاص خیمه ته ورغلی کم چې میدان کې لګیدل ائن لنا ال اجرا فرعون ته وی آیا وی به زمونږ د پاره سم مزدوری صحیح نام مونږ جادوګر سامخه د صبر اکی هم لګنه امام رازی لګي فلما جاء سحرتو کج جادوګر راغلل شور یو کړه مطالبه شروع کې د بدلې کوله نه بدله خودوه قسم کیږي اما المال و اما الجاه یا خوشاله بدله کې مال ورګي یا ول مرتبه ورګي خدا ورګي ناغه له دواړه ورکو لغوي چې آو تاسو به زما خاص کسان یې عہدے ورکولا خا جادوگر وین کننا نحن الغالبین کچری منگا غالب شو منگو زورا ورشی پا موسیٰ میدان منگتا لوگٹن صبر آکے قالا فرعون توی نعم او کنام او سڑیا درکم بتاسو ولی ٹنشن نلے سڑے پڑھ کے سڑے زتاسو درکم وَإِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او یقیناً یہ بتاسو پدا وقت کے لمن المقربین خام خاد نزدیکڑ شونا لما خاص کسان بے خاص سڑی بے دا فرعون دا طرف نا جادوگرو حوصل افزائی قال نعم فرعون اگی تو وجی آو تو بری لگی قال نعم یعنی فرعون لهم فرعون اگی تو وی وَإِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یقیناً یہ بتاسو دغه وقت کې خامخا د خاص کسانو نه نږدې کسانو نه ما ته به نږدې کسان وې زما مجلس کې بناسې
لمن المقربین منا طبری وی ابن کثیر لکی ای و اخص مما تطلبون اجعلکم من المقربین عندی و جلسائی زما خاص و نزدې کسان به ماتا دغه خبره کړې د نبی راغلی د مناظره زیاده ها د مقابله زیاده بیا را کوشي ویری نه ال تی بیا ویلی دی سورۃ طه 65 آیت او 66 قالوا یا موسی اما ان تلقیا و اما ان نكون اول من القا میدان کې دا ویل دي فرعون سره بره هغه خبره شو بیا را کوشل را للو هغه د مجلس نه راوتی یو باره دا خبره کړې فرعون ته وی چې موږ پیسې راکا انعام براګه کې بند راکې نه چې بار راغلی دي موسی عليه السلام ته وی چې ته ورځه اول خپل کرتب ته کې کنه مونږ وکوم او دلته قرآن اختصار کړل دی دلته دغه نه دی ذکر کړل دی جادوګرو خبره نه د ذکر کړه هغه سورۃ طه کې ذکر ده 65-66 طه شرم سورت ده قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون قال لهم اوي اغيتا موسى عليه السلام القوا اغرزوا ما انتم ملقون اغه سچ تاسو غرزون کې تاسو خپل کرتب کوي غو کې هغه سالاسو کې پړی رسېدل دل نو جادوګر مخکې تاسو کړو کنه د څنګه کرتب کوي کنه نه ځکه غي لخته او رسې مسیدان سره راوړوي امام رازی لیکي ځان پوهیږي چې دی کله شروع کولا د جادوګرو نو ضروری خدا و چې موسی علیہ السلام شروع کړی وي ولیکن اغي عجزیو کړ جادوګرو موسی علیہ السلام ته وی چې تاسو شروع کې موسی علیہ السلام ته وی تاسو کې سړی ځنه کوما اما ان تلقیا و اما ان نكون اول من القا نشاغي جزیو کړ موسی علیہ السلام او ته جزیو کړ تاسو مخ کې خیر دی امام رازی لګری ا دې عجزه فائدہ بتا سو وینه رستو به ان شاء الله دی به ایمان نصیب کیږي عنوان دا به چې موسی علیہ السلام اور جادوګر میدان مقابله کې یو بل د بوس مخامخ کیږي دا هغه رز چې د فرعون ډېر په شوق سره پته مو په انتظار و چې کله به دې دواړه جنگ کیږي قال لهم موسی او جادوګر ته موسی علیہ السلام القوا غرزوا ما انتم ملقون اغه سجدا ز غرزون کې ما تاسو دوی اختصار دی دا قال لهم موسی علیہ السلام اغه ته ولې اغه تپوس کړو اغه دې کې نه ذکر هغه سورۃ طه کې ذکر دی اغه ودی ویلو چې آیا مونږ غردو کته غرزه دلته حذف کړی شوی دی او غرزه تاسو چې غرزه خپل رسې خپل هم ساګانې تو بری من حبالکم وعصیکم خپل پړی مړی غرزه خپل هم ساګانې ولرګي لخته غرزه نو غرزه امام رازی دلته یو سوال کړی دی بیا دا غړي جوابونه کړی دي یو کچره ویلی شي چې موسی علیہ السلام دا پر څنګه دا جادوګر مخ کې کړل چې تاسو اجازه چې مکه جادو کې او کفر وکي دا څه حقوق جایز نه دی ولې دا غوې دا څه وکي جواب داده لا شبهه تا فی ان ذلک لیس بامر لان مراد موسی علیہ السلام منهم کان ان یؤمنوا به موسی علیہ السلام مقصد دا و چې دی خپل کارو کی از بیا حکم دی به ایمان وروړي مقصد دا غي ایمان وروړلو دی و پوښی بل د دې مثال ودا سے قرآن کې فاتو به صورت من مثله څنګه چل تکیو دا دې بالکل هغه مثال له دویم دا جواب دی وی د دې مقصد دا و چې شبهه ختم شي د خلکو شکو چې جوړ موسی علیہ السلام هم جادوګر دی ته پرې جدي جادو ویني معجزم ویني دی مخه کا دا نه دی چې دا باندې جادو جایز او دا تفسیر کول غلط دی دریم دا جواب وکړه چې دا امر نه دا تهدید دی یره دا یعنی که تاسو کوي اوکه کوي یې خدا به ختمي کی باطلی کی با دا دریم جواب کړه سلورم دا دی چې مونږ دا وې چې موسی علیہ السلام جادو عاجزی وکړه هغه عاجزی وکړه موسی علیہ السلام عاجزی وکړه نو دا خو برکت د عاجزه امام رازی لیکي چې دی حق بیا قبول کو او دا تواضع او تاسو عاجزی دا مطلوب ده دا پکار ده
وهذا تنبيه على ان اللائق بالمسلم في كل الاحوال التواضع. دې کې دا خبردارې دی او دا تنبیه ده چې هر مسلمان له په هر حال کې عجزي پکار ده، تواضع پکار ده. ګوره موسی علیه السلام د دغه جادوګرو مخکې عجزي وکړه، دا نه وي چې ښه تاسو ته وګورئ او تاسو ما له په زور باندې راځئ، دا تانو سړی نه یې، ته پیغمبر له موسی علیه السلام په مقابله باندې ورځئ. نه، هغه ورته وایي جي تاسو چې څه کوئ وکړئ، عاجزي یې کړې ده. کني خو ته پته وه چې ته د یو نبي او چې ته یو عام سړی، تاسو چې څه کوئ نو وکوئ د لاسونو نه. فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. فالقوا نو غورځول دغې جادوګرو حبالهم خپلې رسې، وعصیهم خپلې امساګانې، جادوګر ته اجازت میلو شو نو ویې غورځول. وقالو جادوګرو وویل بعزة فرعون، قسم دی د فرعون په عزت باندې، په دې خبره قسم دی چې انا لنحن الغالبون، یقینا خامخا موږ به غالب یو، موږ به ګټو. شرکی قسم به جادوګر دلته خوري، شرکی قسم یې وخوړ او مقابله شروع کېږي، جادوګرو پړی وغورځول. فالقوا حبالهم نو وغورځول دغه جادوګرو خپل پړي، وعصیهم خپلې امساګانې د کم ځای نه وغورځول. امام طبري وی من ایدیهم د خپلو لاسونو نه، خپلو لاسونو کې نیولو وی غورځول، میدان ته گزار کړو. دلته بیا ګڼ روایات دي ډېر زیات، نه ابن عباس نوی روایت نقل دی، سند نه دی درج، انهم لما القوا حبالهم وعصیهم وقد كانت الحبال متلیة بالزبق، دیگه خو زنبق بگار دی، والعصی مجوفة مملوءة من الزنبق، رسې چې وې نه په دې باندې پاره مګلې وه او امساګانې چې دي په یې کې هم دننه د پارې نه ډکې وې، ډډې وې، نه چې ګرمي زیاته شوه نه هغې حرکت کو، نه ښکارېدل ماران. نه موسی علیه السلام دغه وخت کې وویرېد، نه هغه ته وویلی شو الق ما فی یمینک، څه چې دې لاس کې دي نو وغورځوه، څه چې دې لاس کې دي نه هغه وغورځوه. دا امام راضي دا عبارتونه لیکلي دي، خو واورئ امام راضي روایتو کې دی کمزور دی. موسی علیه السلام ته یې وویل چې وغورځوه، فاذا هی ثعبان مبین، چې هغه امسا وغورځوله د هغې نه لوی ښامار جوړ شو. ثم فتحت فاها، نه بیا هغې مار خوله ګلو کړه. فافتلعت کل ما رموه من حبالهم وعصیهم، نه هغې لوړ تېر کړل، اوچې تېر کړل، ژوندي یې تېر کړل، یو غړمب یې کړل هغه څه چې هغې رسۍ او پړی تېر غورځولي وو، ټول یې وخواړه، ټول چې څومره پړي وو که نه. نه بیا موسی علیه السلام اکونټې ته لاس کنوي څنګه وه، نه هغه شان بیا شوه. جادوګرو چې دا سیزولی ده که نه، نه هغې وی فرعون ته ووایي، دا روایت کې دي، قرآن حدیث کې نشته، قرآن ورپسې راځي زه واقع کوم، خو دا روایت دلته ذکر کړی دی، د دې آیت لاندې ذکر کړی دی، ځکه یې بیا نه هغې فرعون ته ووایي چې موږ هم جادو کوو. کنا نساحر الناس فاذا غلبناهم بقیت الحبال والعصی، مونږ خو جادو کوو، که چېرې مونږ که هغې په مونږ زورور شوي نه پکار دا چې کله په مونږ زورور شي نو پړي او لختې مختې هغه پرتي بیا مو، خو لیکن ده چې کوم جادو کو نه خو سر نه څه شی پاتې نه شو، دا خو جادو دی نه. موسی علیه السلام چې کوم کار وکړو دا خو جادو دی نه. ولکن هذا حق، لیکن دا د چې څه پیش کړل دا جادو نه، دا حق دی. هغې سجده وکړه، وآمنوا برب العالمین، په الله باندې ایمان وروړو. امام راضي لیکي وعلم ان فی الاثار اختلافا، آثارو کې ډېر اختلاف تاریخي روایاتو کې څوک وي رسې او پړ ډېر زیاتو، څوک چې کم وو، خو قرآن چې په څه باندې دلالت کوي نه هغه دا دی چې دا ډېر زیات وو، جادوګر هم زیات وو، دا پړی مړي دا څیزونه هم زیات وو. دا امام راضي دغه دی واقع لیکلی آیت مخکې زه بس وقالو جادوګرو چې کله رسۍ غورځولې ونو وی ویل بعزت فرعون، با قسمیه ده، قسم دی په عزت د فرعون، څنګه چې بالله کې بے قسمیه ده که نه. امام طبري وی اقسمو، هغې قسم وخوړو په طاقت او په سختۍ او په بدماشۍ د فرعون،
چې دا خو ډېر زورور سړی دی، موږ د ده په عزت باندې قسمي. بقوت فرعون و شدت سلطانه. احسن الکلام کې لیکي فرعون د عزت دعوادارو، چې هغه بس عزت زما دی، په دې وجه خو هغه د موسی علیه السلام ته مهین ورته ویلو، سپک سړی ورته ویلو. نعوذ بالله. سورة زخرف کې به راځي 52 کې. او دا د هغې زمانې عادت و د خلکو چې د فرعون په عزت باندې به قسم خوړو. لیکن شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم کې په غیر الله باندې د الله نه علاوه په مخلوقات باندې یا د مخلوقاتو په صفاتو باندې قسم کول لا شرک دی. دا سنن ترمذی کې حدیث موجود دی. بے قسمیه ده. فرعون چونکې هغه ته د دیوتا حیثیت حاصل و، تدبر قرآن لیکي، خلکو به دغه پوجا کوله په مصر کې، دغه تصویران و دغه بوتان. نه په دې وجه هغوی چې به کوم اهم اقدام د زندګۍ اوچته و که نه، څه ضروري کار به یې کو، نو د هغه د اقبال او د هغه د عزت قسم به یې کو، جاه و جلال او د هغه د اقبال قسم به یې کو. تورات کې د دې ګڼ شواهد بیا موجود دي. ابن کثیر لیکي دا داسې قسم دی لکه چې څنګه چې عوام جاهل خوري، زما د پلان کې په سر باندې قسمي، زما د ستا د محبت باندې قسمي. خلک وي معشوقې ته یو ته بل ته، دا ګناه د سړی. قسم به د الله په ذات خوړی شي، دغه په صفت باندې به خوړی شي. قسم د هغې نه ښکته ته خوړی نه شي، نه د رسول الله، نه د صحابي، او نه د فرښتې، او نه د پلار، نه د نیکه، نه د ښځې، نه د سړي، نه د مار، او نه د هېڅ باندې نه شي خوړی، صرف الله او دغه په صفاتو. دی جادو کړي ظالمانو. سورۃ اعراف کې الله دې واقع نور وضاحت کی، سحروا اعین الناس، د خلکو په سترګو جادو کو، واسترهبوهم، خلک ډېر سخت ویرېدل، وجاءوا بسحر عظیم، ډېر غټ جادو یې پیش کو، ډېر غټ جادو شو په دغه ډاګه کې. سورۃ الاعراف 116 آیت. سورۃ طه کې وی 66 نه والے 66 نه 69 پورې چې دی پړیو غرزول فیضا حبالهم، دغه وخت کې پړی د دي، وعیسیهم، او لخت او لرګي او کونټې غانې د دي، یخیل الیهم، موسی علیہ السلام ته په خیال کې راتلل، خیال کې من سحرهم، د دې د جادو د وجه، انها تسعى، چې دا منډي وي، هغه ته ښکارېدل، په خیال کې راتلل. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی علیہ السلام زړه کې یره مخصوص کړه، ویرېدو. یره خو راځي په انبیاو باندې، انسان نه دی څه. الله وي مونږ ته ویلا تخف مه یریږه، انک انت الاعلی، یقینا ته به بری مومې، یریږه مه. لاس کې چې د دین دا وغورځوه، روغ بطیر کې هغه څه چې دی جوړ کړي دي، دی چې جوړ کړي دي کید ساحرن، دا خو یو لبد جادوګر، او جادوګر نه کامیابیږي کله چې دی راځي په مقابله د نبی کې. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادو یې اثر کوي، دا نه دی بل چې جادو اثر نه کوي، جادو اثر کوي، لیکن الله دې کامیابېدو ته نه پرېږدي، پیغمبر نشي خرابولی. دلته وایي چې هغوی قسم وخوړ انا لنحن الغالبون، او دی وایي چې یقین مونږ زورور کېدونکي یو، مونږ یې ګټو، مونږ ګټونکي یو د موسی نه، د موسی نه به مونږ ګټو. توبرې لیکي د هغې پوخ یقین و دا چې مونږ له قسم وخوړ که نه، نه بس یقیني مونږ به یې ګټو. ته بیا څه خبرې. فالقا موسی عصاه فاذا هي تلقف ما یافکون، نو وغورځوله موسی علیه السلام خپله کونټې، الله ورته وی وغورځوه. سورۃ طه آیت مې ته پیش نه کړو، ولې موسی علیه السلام ته خو پته نه وه چې هر ځای به دې نه مار جوړېږي، چې هغه ته اډر میلو شو آسماني، وی غورځول امسا. فاذا هي تلقف ما یافکون، فاذا هي، نه دغه وخت کې دی د امسا تلقف، روغ لواړ تېر کړل، بیخي چې هغه اډو غاښ پې ونه وي، لواړ تېر کړل، ما یافکون، هغه د دوکې څیزونه چې دي جادوګرو جوړ کړي وو. مونږ به وایو سحر و ساحری کې تلسم پر عصای موسی کی ضرب کاری، بس چې هغه وله روبه غوله که نه جادو مادو ختم، د هغه د امسا یو ګزارو. فالقا موسی عصاه، نو غورځوله موسی علیه السلام خپل امسا، کله چې جادوګرو رسۍ او پړي لښتې وغورځولې، نو موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله د الله په حکم.
فاذا هي تلقف ما یافکون فاذا هي دغه وخت دی امسا د یوې کونټې تلقفو روغ تیر کړل ما هغه څیزونه یافکون چې هغې کم جادو د روغ جوړول څومره پړی مړی لښتې وې که نه د یو کونټې هغه ټول راکاږل. امام طبري لیکي دغه وخت کې د موسی علیه السلام د امسا هغه ټول ختم کړل ډسمس یې کړل کم چې هغې جادو او دروغ جوړ کړو چې د هغې څه حقیقت نه و هغه خو د خلکو په خیال کې راتلل چې دا منډې وي نظربندي یې کړې وه نظربندي یې کړه مسمرزم موده وي. ما یافکون امام راضي معنی بدایي یافکون دا معنی چې کم څیز دی د خپل حقیقت نه اړولی دی امسا ده تا د ښکاري چې ټوپ وي همینس کې ټوپ نه وي په ځای پرته ده نو دا دروغ دی که نه تا د خو ښکاري دروغ ده ته ښکاري نه هغه ټوله ډرامې وله ختمه کړه موږ د ډرامې کې اوس خلکو ته خیال دا راته چې دا انها حیات تسعا که ماران دي چې ټوپونه وي منډې وي ځکه چې خلکو باندې نظربندي کړې وه دې ته په دې وجه دروغ ویلي دي افق یې ورته ویلی دی. ابن کثیر لیکلي تختفه وتجمعه من کل بقعة را ټینګولې را جمع کولې د هرې کندې نه د هرې نښې نه نښې مخې به ورته هغې راښکلې وې نو دا غټ مار ولګېد د موسی علیه السلام د امسا ولګېده د هر ځای نه به دا پړي او د امساګانې به را ټینګولې خوړې به وتبتلعه روغې تېرولې یو هېڅ څیز یې بګې پرې نه ښودو جادوګرو سره ورته څه شی پاتې نه شو هغې وایي چې زموږ امساګانې خو ووالې اوس به څه کوو نور په سره آباد کو پړی مړی خو را کاږلو. فالقی السحرة ساجدین نو وغورځولی شول جادوګر سجده کوونکي بس خبرې ومنلې لکه دا وګوره دا خو پیغمبر دا یو کار کولی شي موږ له څوک مقابلې راتلی شي دا خو د پیغمبر کار دی نو وغورځولی شول جادوګر سجده کوونکي جادوګر به اعتراف د حق به مني آیت کې د دې خبر ده. امام طبري لیکي هر کله جادوګرو ته دا خبره ښکاره شوه چې موسی علیه السلام سے پیش کړل دا خو حق دی معجزه ده دا خو جادو نه دی او دا خو هغه کار ده وکړو چې دا صرف رب د اسمانونو د ځمکې کولی شي بل څوک دا کار نه شي کولی نو بس پړ مخې الله ته په سجده پرېواتل چې موږ بس د الله خبره منو موسی علیه السلام نبي منو دی د الله طرف نه دی او موږ چې څه وکړل دا خو جادو دا غلط څیزو. امام طبري لیکي فالقی السحرة امام رازی لیکي خپل تفسیر کې مراد دا چې خروا سجدا سجده کې پریوتل ځکه چې دی د جادو په هغې اعلی طبقه او مرتبه کې وي یعنې علم د دې د جادو هغه ډېر اوچت علم په دغه وخت کې نه هغې د جادو په هغې زورورتیا پوهېدل چې جادو څه ته وي هغه د ټاپ جادو کم دی او هغه کمزورې کم دی او هغه دویم نمبر کم یو دی که نه هغې چې دا څیز ولیدل هغې پوه شو چې دا خو د جادو د حد نه بار څیز دی دا خو د جادو د حد نه بار د الله بنده خو د موږ په وس کې نه دی دا جادو نه دی نو دې ته دا حق وي کله ولې معلوم شو ځکه چې د دې په علم سحر کې ډېر زیات ریسرچرانو د خپل دور د جادو ده دې حق ولیدو دې ځان ټینګ نه کړی شو نه ځان یې ور وغورځو په ځمکه باندې ځان یې ټینګ نه کړی شو په ځمکه وغورځېد گویا ته به وایي چې دې بس چا وردیکه کړلو چې ویې کتل دا خو جادو نه دی بس همدا ټکه به سجده شول نو ته به یې که دا چا ور وغورځول ځکه یې فالقیه ویلی دی وغورځولی شول جادوګران یعنې ځان یې ور وغورځو هغې جذبې د حق د پېژنګلو د هغې قبول والي ګویا ته به یې که دیلې دیکه ورکړه ځمکې ته چې بس دا خو حق دی بس سر و تکیه ده په ځمکه. سورة الاعراف کې وی دی باره کې فوقع الحق حق دغه وخت ثابت شه الله خو وبطل ما كانوا يعملون او ختم شو ډسمس شو ناکام شو هغه څیزونه چې دوی جوړول فغلبوا هنالک دی دغه وخت کمزوري کړی شو جادوګرو وی چې موږ به ګټو اب د فرعون په عزت هم د قسمی خلک به پیر بابا ته مخکې وزه ووایه که نه تا دا کار کړی هلکه پیر بابا څه قبله ده څه الله دی څه خانه کعبه ده اوس هم دا خلک دا کارونه کوي الله وی دی وبیللا وانقلبوا صاغرین واپس شو کمزوري ذلیلان فرعون والا وبیللا او جادوګر وغورځول شول سجده کې وی ویل آمنا برب العالمین مونږ ایمان وروړه په رب العالمین
رب د موسی دی او رب د هارون نور نه پیژنو خو دوی به راته ښیي موږ په دې یوه معجزه باندې وپېژندو خو تفصیلي به راته اوس دی ښیي. دا ډېر لوی ناشنا کارو شو. امام ابن کثیر لیکلي دي زبردست کارو شو دا چې الله پاک د امداد وکړو او په هغې یې زوره ورکړل. جادوګرو دغه وخت کې په یو منټ کې ایمان هغې قبول کو. هغې به ټایم وانه اخیسته. فرعون پکې څومره ټایم اخیسته دی خو عنادي و که نه. او دغه وخت هم دی بیا خپل هغه مکر چلی و دوی دا خو تاسو هغه مشر جادوګر دی تاسو ته مشر استاد جادو دی ته خوله دی او تاسو هغه مکر دی دا لمکر مکرتموه فی المدینه تاسو نه مخکې دا پلانینګ کړو په دې ښار کې. جادوګر چې په سجده پرې وتل نو ویل قالوا آمنا برب العالمین او موږ ایمان راوړی دی په رب العالمین. سجده کې چې پرې وتل دا خبره کوله دا خبره ویونکي و سجده کې پرې وتل آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی دی موږ منو رب العالمین منو. هغه رب العالمین چې د کم دعوت موږ د موسی علیه السلام راکوي موږ د فرعون ربوبیت نه منو د ده د غټانو خدایتوب نه منو. رب العالمین څوک دی جی رب د موسی او د هارون دی. هغې چې رب العالمین څه ته وایي فرعون دی اصل کې دا دغه ورکو فرعون هم وایي چې رب العالمین یم که نه. یو موسی او یو هارون علیه السلام چې دي نه منل او پسې دا خبره ځکه کوي رب د موسی دی او رب د هارون دی. وګوره موږ فرعون نه یادو چې فرعون رب د موسی او د هارون وره دغه وخت کې لکه دا خو ما پسې خبره وکړه هغه خو لا پوره پوه نه و ځکه خو هغه میدان ته دغه دی نه ګوري چې لکه شیخ الټه شو. رب د موسی دی او رب د هارون دی. ګورې هغه یادو ګورې بل رب نه یادو. فرعون ویل ما ته په سجده شو خو چې دا خبره یې واورېده چې لکه دا خو د ده رب یادوي سړی سترګې بدلې کړې. امام رازي لیکي رب موسی و هارون دا عطف دی عطف بیان دی د رب العالمین عطف بیان دی د رب العالمین ځکه چې فرعون د ربوبیت دعوه کړه و چې زم خدایم ربکم الاعلی زه یم که نه چې کله هغې نسبت وکړو موسی او هارون علیه السلام رب یاد کو نو فرعون خراب شي چېره دا خو دا وګوره. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم مجمعين. فرعون بوز خپل طاقت استعمالی دی بیری. قال آمنتم فرعون ویل آمنتم له آیا تاسو په دې ایمان وروړو قبل ان آذن لكم مخکې د نه چې ما تاسو ته اډر درکړی وی زما د اجازت درکول نه بغیر تاسو په دې ایمان وروړو و دا هم څه وکړو. ښه ان لکبیرکم الذي یقینا دا خو ستاسو هغه مشر استاد دی علمکم السحر چې تاسو ته جادو ښودلی دی. وګوره ته کسانې په خپل را جمع کړي فرعون اوس دته وایي دا خو ستا یاران دي که نه وایي دا دواړه موسی او هارون تاسو جادو ښولی دی. فلسوف تعلمون زړه داس به پته ولګي پوه به شي ښه زما د اډر نه بغیر ایمان وروړو چې سا الی که نه نو هم به ځي د صاحب نه تپوس کوې زه تاسو چل خیمه ولې لأقطعن ایدیکم زه به خامخا پرې کړم ستاسو لاسونه او ارجلکم او ستاسو خپې من خلاف ګډوډ عدل بدل بونډي به م کومه ټونډې بدله جوړ کړم ټونډې ښه په دې م نه پرېږدم بیا ولصلبنکم اجمعین تاسو ټول به زه بیا په سولی کړم برم خېجوم بانډه کوم هم بیا ښه دبو یې پرې کړی دی ښه دغه ځای کې په دې ډک میدان کې چې د فرعون نه پرتوګ ووت او شرمېد که نه چې اوس څه وکړم جادوګرو خو ایمان راوړه اوس دا ټول میدان د خلک به سجده باندې نه شي رب العالمین ته اوس دا خلک کنټرول کړه سله به وکړه هغې خو ولیدل چې یو غټ مار د موسی علیه السلام د لښته نه جوړ شي او ماران یې غړمب واله او فرعون لبه بیله فرعون رب العالمین دی نه چې دی رب العالمین نو خو ده به مې یو مار را پرېښود د موسی علیه السلام مار به یې خوړلی و که نه اوس خو میدان زما د ګوتو نه وځي اوس څوک راشه دا خلک اوس ویروه ورسېدی په خبره باندې فرعون داسې شرمېدلی دی چې ته رب العالمین د موسی رب خو هر څه وکړو که نه زه ته اوس وکړه که نه ته خو د مقابلې نه وې جادوګر دی راوسته چې ته رب وې نه رب خو رب له په جګړه نعوذ بالله ورځي که نه ته ورشه دې کې غټ پوینټ په دې کې دا دی ښه فرعون د مقابلې نو او چې مقابلې بیله بیا نور دروغو په خوله باندې د خولې بواسیر ځان بیا خلاصو
دلته امام رازي ډېر تفصیلي خبرې کړې دي، ډېر تفصیلي خبرې کړي چې خلک متنفر کول د موسی علیه السلام نه د هغې دپاره هغه مختلفې طریقې استعمال کړی. یو دا چې ګوره تاسو زما د اډر نه بغیر ایمان قبول کو، نه پته ولګېدی تاسو ته د مخکې نه مایله یې. دویمې پې دا الزام ولګو چې دا تاسو مشر استاز دی، نه دی دا مطلب و چې تاسو د مخکې نه ملو وی چې خلک د ده نه که څوک موسی علیه السلام مني هم چې وتښتي چې دا خو دې مړه مخکې نه ملو زموږ حکومت خرابوي، موږ ډاون کوي. دریم دا چې فلسوف تعلمون په دې کې یره ورکړه چې ګورې تاسو ته پته ولګي، پته به ته ولګي په دې دا خلک یري چې ګوره څوک موسی علیه السلام مني نه هغه ته زه چل خیمه برابرو مې سزا وله ورکوم، نو ګوره چې په دې ایمان رانړی. لو قطعن ایدیکم څلورمه حربې استعمال کړه. دیو د تفصیلي وعید ورکړه فرعون چې الله ته خیمه په دې ځای لاس خو دې نه پرې کوم، تماشه کوه. دا د فرعون ګدګي دي. ابن کثیر لیکي تحددهم فلم يقطع ذلك فيهم وتواعدهم فما زادهم الا ایمانا وتسلیما. فرعون لګیا وغي خیر اول يرول جادوګری يرول، لیکن اغي یریدو سره نور ایمان سیوا کېده، نور اسلامي سیوا کېده، اغي نه یریدل. اغي ته د کفر پردې د زړونو نه اوښتې دی او حق تخکار شو. اغي موږ ستامنو موسی علیه السلام چې سګړي دا د انسان عام انسان کار نه دی، دا الله د امداد کړي. تدبر قرآن لګي په ډک میدان کې چې د شکست خوړو نه ظاهر داجره فرعون او دغه درباریانو سخت رسوایی او سخت بیزت وشوا، لیکن فرعون په آسان باندې شکست منون کې نو د حالاتو کنټرول کو د پاره غد سازش او بو په خلکو کې نو سازش کا هوا کړه کر دیا. سایرانو ته وی چې ګورا تاسو کم سے کم دا ایمان نه اعلان کو نه ما ته مخکې نه ویلو کړه، موږ به میټینګ کړو، موږ به جاو ایمان بروړو دا چې ایمان وروړو کنه وروړو. دا فرعون سازش ده. آیت عنوان مزید فرعون سازش. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. قال فرعون و تاسو ایمان وروړو پد باندې، آیا تاسو ایمان وروړو پد باندې د خبره من لا مخکې دینا چې ما تاسو ته اجازه ورډر درکړې وې. نه فرعون دغه جادوګر ته خبره کوله. امام طبری وی چې ایمان ښکاره کنه دا وی چې خطا زو حق منو. ابن کثیر وی کان ينبغي تاسو لپاره دا او پکار دا چې تاسو زمانہ تپوس کړو ولا تفتاتوا علی فی ذلک فان اذنت لكم فعلتم. چې ما تاسو ویلو دا به دا کار کړو، چې ما ته مکه تاسو بیان نه کړ، زه بادشاہ هم د چې غواړم تاسو باغ کوي. دا الفاظ ډېر قابل توجه دي. د فرعون مطلب دا و چې فی الواقع دا سړی نیکو راستبازو تاسو دې صحیح وګڼو، نستاسو د خیر خوایه تقاضا دا و چې تاسو مخکې د ما په علم کې دا خبر راوستی وي چې دا سړی ګوره حق پرسته دی، نه موږ به د هغې په رڼا کې بیا څه فیصله کړې وي، چونکې تاسو زما د اجازت نه بغیر د هر څه په خپله کړي دي. دا د صاف ثبوت دی چې دا فتح او شکست کما لبه وښوه دا ستاسو ټولو ډرامه او سازش دی. جادوګر په خپله راټول کړي دي، کسان یې په خپله ګرځولي دي او شی یې لوړې کوي. دې ته وایي ګدکا. دا سره اوس یې ګوته کوي. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. یقینا دا ستاسو هغه مشر دی چې دا اوس جادو ښوولی دی. امام طبري وی ان موسی لرئیسکم فی السحر. یقینا موسی علیہ السلام تاسو هغه مشر استاد دی په جادو کې، رئیس تاسو سردار دی، دا پکې هغه ټاپ جادوګر دی او دا هغه دی چې تاسو ته جادو ښوولی دی. نو ځکه تاسو په دې ایمان وروړو، ځکه ورته په سجده شوې که نه. اوس نبی ته جادوګر ویلی شي که نه شي ویلی؟ ګوره فرعون ته ساحر وي، نو زمونږ پیغمبر ته ساحر ونه وي، دا جادوګر دی وي. ابن کثیر وی دا مکابره د فرعون تکبرو. هر سړي ته پته چې دا دروغ دي، دروغ دي. موسی علیہ السلام جادوګرو ځکه چې موسی علیہ السلام خو دای جادوګر سره د مخکې چې ته میلاو شوي هم نه دي، لیدلي هم نه دي، دا خو دې ظالم راوستي دي. دا د عاقل سړي خبر نه دی. ابن کثیر وی وهذه مکابره یعلم کل احد بطلانها فانهم لم يجتبعوا بموسى قبل ذلك اليوم فكيف يكون كبيرهم الذي افادهم صناعه السحر هذا لا يقوله عاقل. هغه اوس چې د ملاقات نه شوی د خلکو سره څنګه به د جادو زده کو؟ هغه عمر په مدین کې تیر کا بیا راغی دوی مقابله کو.
به جادوګر یې په خپله راټول کړل. فلسوف تعلمون زرد خامخا تاسو ته پته ولګي د څه شي پته به ولګي. امام طبري وي تاسو ته به زما د سزا پته ولګي، تاسو چې څه وکړل تاسو ته به د نقصان پته ولګي. ښه تاسو چې کوم ایمان راوړو تاسو ته به د خطا پته ولګي چې ډېر غلط کار هم کړی دی، ایمان هم راوړی دی ډېر غلط کار هم کړی، تاسو ته به پته ولګي. ورګه لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف زبا خامخا پرېږدم لاسونه ستاسو خپې ستاسو ګډې وډې دل بدل. ښې لاس او ګس اخبه ګس لاس او ښې خپه دا ډېر بد ښکاري، دا ډېر په تکلیف کې دغه انسان اړو سجون نه ډېر لوی تکلیف ته به سړي باندې دا ټولو ډګري مخالف په دیو بل کټ کم خلاف مالا مخالف دیو بل کټنګ بو کم خولټ پلټ بو کما لا زخفه بدل بدل پرېږدم ان اقطع الید الیمنا خې لاس یې پرېږدم نخ په بو سره یسرا پیش کم کټ کم کلاس ګس کټ کم نخ په بو سره خې کټ کم دغه شانتې د یو طرف نه بل لاس بونډې کم او د بل طرف نخ په یا ټوټل یا لګ لګم دا قطع خلاف ته بدل بدل کنه د یو دې لاس پنجه نه د ګس خپې پنجه یا دې ځای کې نه هغه په دې پنډۍ کې یو سنګل کې یا په دې تراخ کې نه بل په خانګه کې ټوټې ټوټې کوم مو دواړو طرفونو ته که نه یو به مکمل نه بل مکمل نه یو پنجه د بل بیا پنجه الټا پلټا ضرب بدنه ولو صلیبنکم مجمعین پسولیبکم تاسو ټول په جمع باندې پیړ تاسو که یو جادوګرم نه پرېږدم پوج د باندې دارو شم په دې ځای هم بره کوم پانسي کوم مو نه سولی کېدل د دې نه پس بیا بله خطرناکه سزا ونه نه هغې ذکر نه کړه نور به سره څه وکړي چې په سولی دی کړه خو ختم دی کړه سړی یې په سولی کړو سنبه یې پکې ومنډله ختم به شو دی جادوګر دی اوس هغه مؤمنان یېروي هغې ایمان راوړی هغې وداسې قالو لا دویر انا الی ربنا منقلبون دانګه سړیا پانسي کومه دی خپې ده نه پرې کومه زه سړی وایي ستا نه مونږ یېرېږو قالو جادوګرو تو لا دویر هېڅ پروا نشته هېڅ باک نشته دی که لاس پرېږه که خپا دل بدل پرېږه که پانسي که که نه انا الی ربنا منقلبون یقینا خپل رب ته واپس کېدونکي یو الله لزو انا نطمعو یقین مونږ تمه لرو ان یغفر لنا ربنا چې مونږ ته به زمونږ رب بخښنه وکړي خطایانا زمونږ د ګناهونو ولې ځکه ان کنا اول المؤمنین په دې وجه چې یو مونږ اول د مؤمنانو نه د هغه په قوم کې بني اسرائیلو کې مونږ اول ایمان راوړو د فرعون په دې قوم کې اول مونږ ایمان راوړو د جادوګر هم بیا اولادو بني اسرائیلو سره میلاو شو که نه ایم نسل چلېدلی دی 20,000 به چاته رسي هغه بیا وګوره ځان له بیا تاسو کتابونو کې لاندې وتې ټول پښتانه بني اسرائیل کړي دي قالو لا دویر امام رازي لیکي هغې دو طریقو سره جواب ورکړی دی جادوګرو د فرعون دو طریقو سره جواب کړی یو دا ویلي لا دویر موږ مړه ستا پروا نه کړو ته پکې سړی چا راوسته دی تا ته خو موږ وی ان لنا اجرا نو موږ پکې تا نه صاحب ودي اوس حق لیدلی دی حق چې سړی ویني وی منې هغه د چا نه بیا یېرېږي نه دویم جواب یې دا کړی نه نطمعو ان یغفر لنا موږ دا عقیده ده چې رب به موږ ته دا ګناهونه معاف کوي فرعون خو ډېرې دمکې ورکړې که نه لیکن هغه ته دا اندازه نه وه چې دا جادوګر اوس هغه جادوګر نه دی چې هغې ډېر په سپېتوب ما ته درخواست کړو چې موږ له بس انعام مینام راکې که نه بلکې د دې زړه ته خو د ایمان هغه نور اوس ورکو شوی دی نه هغه نور چې د دې زړه ته ورکو شو نو د هغې په سترګو کې د فرعون د هغه د باچایۍ حیثیت هېڅ نشته د بال مګس برابر نه دی ډېر په بېخوفۍ سره هغې جواب ورکوي دا به موږ ووایو نوري ایمان کا کرشمه دواړو وایتونو کې دا د 1 منټ 2 منټو مسلمانان دي فرعون ته څه وایي تا نه زموږ یره کېږي قالو لا دویر قالو دا چا ووی قالت السحره جادوګرو ووی لا دویر علینا امام طبري وایي دا مصدر دی دویر جدویرو دویرن معنی دا لا دورره اس نقصان نشته اس باغ نشته ته چې سوی که نه هغه مونږ ته اس نقصان نشي راکولی ته که مونږ نه لاسونه پرې کې که مونږ په سولې کې څه مړه هغه زمونږ په هغې باندې څه
امام رازی وی لا دویر الدر والدویر واحد، در و زویر دا یو شی دی. ته چې سکه نو کا مونږ سره نه نشته، نقصان د دین مونږ نقصان یې ګڼو نه. دلته امام قرطبی امام بیضاوی د یو ناشنا خبره تفسیر په علم کې دا ده چې امام بیضاوی د دې آیت مکمل تفسیر دار قرطبی په شان دی، نه پته لګي چې دا غنه نقل کړي او پس هم د دې په شان دی. اول ما بیضاوی ولیکو چې قرطبی مو کته نه عبارتونه خو به خو شانو بالکل به بدلون نه دی کړي. امام قرطبی لیکي وقال السحرام جادوګرو لما توعدهم فرعون بقطع الايدي والارجل، کله فرعون دی او يرول جلاسونه خبيدنه پر کوم هغه ویلا دویر ای لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا ای انما عذابك ساعه، یعنی څه نقصان نشته ته چې کما سزا مونږ دل ترا کې دا خبر یو منټ 2 منټه به 10 منټه به 20 منټه به رخصت به خمنګ با الله سلام مخاموش مؤمنان مونږ ایمان سره دن کیو مونږ ستاسو سزاګان نه هونی روګو ازم مرو. دا دلیل په دې باندې چې راغي ضرورت پوهه کوشي و ایمان کوشي و ایمان خزوره ورو. مالک وی مالک نه پته ونه لګي چې مالک څوک دی. دا امام بیضاوی لیکلی، امام قرطبی لیکلی چې موسی علیہ السلام سلويخ کاله فرعون له دعوت ورکو د اسلام ښه د يهودیت نه اسلام، لیکن هغه نه منلو ساحرانو په یو سات کې په یورس کې ایمان وروړو. دا د لیکلی جوهری وی چې دواره یدوره و یدیره دویرن و دورن ای ضره وی کسائی وی سمعت بعضهم یقول لا ينفعني ذلك ولا يدورني، بعد خلک وی داسې وی کسائی وی چې ما اوریدلی دي چې لا ينفعني ذلك دا مال فائدہ نه راکي ولا يدورني نه مال ضرر راکي. والتدور السياح تدور چغتم وی والتلوي عند الضرب لغتم وی. او بهر کې دا بیضاوی دا عبارتونه نقل کړي. جوهری دا نوم بالکل امام بیضاوی دی کې دا عبارتونه خوبه ذکر کړي. ابو عبیده چې کوم شعر پیش کړی دا ابو عبیده فانك لا يدورك بعد حول اضب كان امك ام حمار، دا شعر پیش کړی دی امام قرطبی، دا دل امام بیضاوی لیکلی. خائب نے کثیر وی لا دویر لا حرج اس پروانشتا ولا يضرنا ذلك مقتدا خبر اډو نقصان نرا کی ولا نبالی به مونږ د اډو پروا نه کو زسړیا تمنګ پانسی کې لا سن پیپر کې ان الى ربنا منقلبون، یقین مونږ خپل رب ته واپس کیدونکو. ان الى ربنا راجعون طبری وی مونږ الله ته واپس کیدونکو هغه به مونږ له بدل را کی دا غ صبر چې کوم مونږ ستا په عذاب او سزا باندې وکړو هغه مونږ له بدل را کی ولې مونږ په توحید باندې کلګیو هغه مونږ له بدل را کی ځکه مونږ د کفر نه واپس شو. امام رازی دی کې اورډر شریف نقطه ده فيه نقطه شریفه وهي انهم قد بلغوا في حب الله تعالى، هغه دا چې دی په لیک سات کې د الله په مینه کې داسې حد اورهدل چې د الله نه علاوه د هیڅ چیز بیا شوق نو چې بس د الله پاک ثواب او عذاب نه یریږم مستانه نه یریږم. او مقصد هم دغه دی زموږ د عبادت زموږ د مسلمان او دا د صدیقین اعلی درجه ده. امام قرطبی او بیضاوی لیکي چې موږ واپس کیدونکو رب کریم ته او رب رحیم ته مراد ته ده هغه تم اصل واپس خو هر چا الله تعالی ک فرعون دې کته ک زما ک بل ټول الله تعالی ونیو نو که خیستا عمل له خیستا بدلا که بعد عمل نه بیا جزا برا گئی. ان نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا، زمونږ دا تمه ده زمونږ دا امید ده زمونږ دا عقیده ده چې زمونږ رب موږ ته بخنو کی خطايانا زمونږ د ګناونو. امام طبری لګي ان نرجو ان نطمع په معنی ده ان نرجو زمونږ دا امید ده چې زمونږ رب د موږ د ګناونو نه مخ واړي یعنی معافي براته وکړي هغه چې موږ د ایمان نه مخکې کړي دي مونږ له پاغه باندې عقاب نه راکی سزا بند راکی. ابن زید نه نقل لی هغه خطایانا السحر جادو مراد دې مونږ جادو کو جادو ګناه دا مونږ ته الله دا معاف کی او هغه کفر براته معاف کی کم چې مونږ مخکې کړی دی. امام رازی وی اشاره ده پدې کې کفر تو سحر تا ربنا خطایانا ان یغفر لنا ربنا خطایانا او تما په دې مقام کې امام رازی لیکي چې د یقین په معنی ده
والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين كقول ابراهیم لکه ابراهیم علیہ السلام چې ویلو والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين شعراء کې راځي بحث کې راځي ابراهیم علیہ السلام دا ویلو الله غزاد ته جما عقیده دا یقین مې دې چې ما ته بخښي ما ګناونه پرز د یوم الدین پرز د قیامت او کله کله دا ګمان ته موي تما د ګمان په مانم راځي د ځوان په مانم راځي ځکه چې سړی ته پته نه چې روسته بس کیږي لأن المرء لا يعلم ما سيجيء من بعد ابن کثیر معنی کی ربنا خطايانا موږ ته به موږ رب د موږ ګناونه معاف کی ای ما قارفناه من الذنوب کم ګناونه چې موږ مخکې کړی دي یا کم ګناه موږ وسکو فرعون ته موږ باندې په زور باندې جادو کو ان كنا وللمؤمنين ان پمان لئن كنا پدې ویا چې موږ اول مسلمانان دا هغه چانه چې په موسی عليه السلام باندې ایمان وروړو دغه توحید ومنو فرعون او دغه د خدای توب نه انکار وکړو ستا مخکې موږ دا وایو چې موږ ستاره ربوبیت نه منو موږ رب د موسی رب د هارون منو نه موږ اول مؤمنان یو اوستان اول کافر موږ یو په دې خلکو کې موسی او هارون خو نه منو خو عام خلکو خو نه منه کنه فرعون خو هغه عام خلکو منو هغه انکار چته کوم ابن زید وی معنا دادا کانو کذالک یوم یزن دی په دغه باندې هم دغه شانتی وو چې دی معجزات څنګه اوریدل دی په ایمان وروړو دا معجزات فرعون نو لیدي دغه درباریانو نو لیدي هغه ایمان وروړو ابن جوزی بآیات موسی فی هذه الحال دغه چې مونږ ول ایمان راوړون کیو په معجزاتو د موسی علیہ السلام په دې حال کې په دې زمانه کې امام رازی وی مونږ اول ایمان راوړون کیو دا هغه ډېر نه چې په دې موقف کې په دې میدان کې ناشتي ناول پکې جادوګر وی مونږ ایمان راوړو پکار دی چې دیم راوړو نه په دې کې مونږ مخکې راوړو دې کې بلم کس پټ ایمان راوړو کدا هوته یاد شي هغه چې موسی علیہ السلام کله غي وجه کنه را به شروع هم نتا میټینګ کو نه غوډه تاسو هغه سړی وجنه چې هغه ایمان راوړل دي کسانو میټینګ کو موسی علیہ السلام یې وجه کنه را به ان شاء الله رسته به ځای وخم یا دنه خاص جادوګر مراد دی امام رازی لیکي چې جادوګرو کې نورو جادوګر ایمان ورنړو مونږ دا سره په دې میدان کې ونه مونږ ایمان ورنړو یا دا فرعون غټول رعایا مراد دی چې په دنیا کې د فرعون څومره رعایا ده په مصر کې کله میدان کې ناس دي کناس نه دي خو په دې کې اول ایمان مونږ وروړو یا په دغه زمانہ کې اول ایمان لرونکي په موسی او په هارون باندې دغه خلکو دا امام رازی عباراتو امام قرطبی امام بیضاوی لیکي چې څنګه معجزه ښکارا شونه دی ایمان راوړل د فرعون طرف نه دا کسان جنګېدل د فرعون طرف نه اول ایمان لرونکي دیو هغه نور ډل ایمان ونړو فراوی اول مؤمن زمانه اول ایمان لرونکي د خپل زمانه هغه مونږ یو زجاج دې نه انکار کړي زجاج دا وی چې روایت نقل لې چې بد باندې ایمان راوړو شپږ سوا زره کسانو او 70000 او یا در نور کسانو درست بیا وی راوړو دې دا وی او امام زجاج د دین انکار کی دا روایت هغه پیش کی د فرا مقابله کا زجاج تفسیر ما کو لوگو نغه داوی وضع عمل فرا د فرا دا خیال د فرا نحوی انهم كانوا ولو اول مؤمن اهل دهرهم خو هغه زما دا خیال نه دی دا روایت ما تفسیر کې نه معلوم ځکه چې تفسیر کې راغلی دی چې کوم کسان په موسی علیہ السلام ایمان راوړو دي سره 700,000 شپږ سوه زره کسانو او سوګوي دا بل ځای ذکر کړه خدا کا تفسیر کم دی دا خو موږ ته نه دی معلوم سند د دې کم دی زجاج وی دی زجاج سند نه پیش کړه ان كنا اول المؤمنين اول من امن في هذه الحال عند ظهور آیت موسی او ایمان دادا چې معجزه څنګه ښکارا شوی دا ناول دی ایمان راوړل نور خلک به ایمان راوړي خرور په دمه باندې به راوړي اندی وی چې موږ رسې وغوړول رسې هغه خوړې نه دی وخت موږ پور ایمان راوړل دي ابن کثیر وی په قوم د قبط کې اول ایمان موږ راوړل دي جادوګرو دا معنا به سبب ان بادرنا قومنا من القبط الى الايمان نفقت لهم كلهم فرعون ولګد ټول وجل ابن کثیر دا لیکلی نور چا دا نه دی لیکلی خام بلکې مخکې ما تاسو دی ویلو چې
دې د قتل نه بعد مفسرین انکار کړی ځکه بیا په ملک کې ډېر لوی فساد جوړېدی شو. ګوره وروستو نه فلما جاء السحرة کله چې راغلل جادوګر قالوا لفرعون فرعون ته وویل ان لنا لاجرا آیا وي به زموږ دپاره بدله او صحیح نام ان كنا نحن الغالبین که چېرې مونږ یې وګټو مونږ زورور شو. قال فرعون وی او ولې نه نعم او وانکم میزانه یقیني به تاسو په دغه وخت کې کله چې وګټله من المقربین خامخا د نږدې کړو شو نه لما خاص سړي به د به د باندې موسی وامه راوامه بیا خو ځان سره لکه د سپو ساتمه که نه دا توړ ساتي غټان ښه د بعضې خلکو د مولیانو هم ساتي د استادانو هم ساتي د ځان سره ساتي دانه مانه ورته غورځي دې باندې ځان پوه کې. قال لهم موسی علیه السلام ورته وویل چې کله هغې تپوس وکړو د هغې نه ورته وروسته وویل القوا وغورځوئ ما انتم ملقون هغه څه چې تاسو غورځوونکي یې. فالقوا حبالهم نغې وغورځولې خپل رسۍ وعصیهم خپلې همساګانې وقالو جادوګرو وویل بعزت فرعون قسم دی د فرعون په عزت انا لنحن الغالبون یقین مونږ خامخا غالب یو. فالقى موسی عصاه نو غورځوله موسی علیه السلام خپل همسا فاذا هي تلقف ناڅاپه هغې لوړ تېر کړل ما یافکون هغه د دوکې څیزونه چې دوی جوړ کړي وو. فالقي السحرة نو غورځولی شو جادوګر ساجدین سجده کوونکي. قالوا وی ویل آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړی په رب د مخلوقات رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علیهم السلام دی. قال فرعون وی آمنتم له قبل ان آذن لکم آیا تاسو په د باندې ایمان راوړو مخکې زما د اډر درکول نه تاسو ته ان لکبیرکم الذی یقینا دا موسی علیه السلام ستاسو هغه مشر استاد دی علمکم السحر دا د جادو ښولی دی فلسوف تعلمون خامخا تاسو به ډېر زر پوه شئ د دې په نقصان ښه الله به پوه شئ لو قطعن ایدیکم زه به خامخا پرېږدم لاسونه ستاسو و ارجلکم و ستاسو خپې من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم اجمعین او یقینا تا ټول به په یړ باندې زه به سولی کما نه پته به درته بیا ولګي. قالو جادوګرو ته وی لا دویر اسباک نشته د سړی موږ څه نه یېرېږو انا الی ربنا منقلبون یقین موږ خپل رب ته واپس کېدونکي یو که بونډي ځو که روغ ځو بس الله له ځو. انا نطمع یقین موږ تمه لرو دا عقیده لرو ان یغفر لنا ربنا چې موږ ته بخښنه وکړي زموږ رب خطایانه زموږ د ګناهونو. وګوره غم ورسره پیدا شو ان کنا په دې وجه چې موږ اول المؤمنین اول د مؤمنانو نه ستا په قوم کې